د صراط مستقیم د قرآن مجید د آیات کریمه نه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې ته قرآن وې نو د شیطان نه پناه غواړه. فاذا قرأت القرآن د علما د پاره د طلباو د پاره په دې کې لازمن خبره خدای چې اذا کم لفظ دی کله د دې شرط مقدمی جزا مؤخری، کله د دې شرط مؤخری جزا مقدمی، کله شرط مقدم جزا مؤخر په خپل زګین باندې. دلته مراد دا چې کله تر قرآن تلاوت تکینی نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایا. دا کوم ځای حکم دی؟ د سورة النحل آیات نمبر 2 سلم داغي حکم دی. د قرآن د شروع کیدو نه وړاندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل. دې ته سنوم وی، دې ته وی تعوذ. او نمبر 2 خبره د تلاوت نه مخکې تعوذ ویل حدیث مبارک کې راځي. نو قرآن آیات مو شو، حدیث مبارک هم راغی. ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام با کان یقول قبل القراءه، قرات شروع کولو نه مخکې به نبی علیہ السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو. مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 55 کتاب الصلاة کی. قبل القرات وزدلته د سو الفاظو خبره معنی پیجاندل لازم ده. قرات ستوي قرات په دې معاشره کې منګه استعمالو برم راغی دا لپس قرأت القرآن. د قرآن تعریف خدا ده هو الكتاب المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه إلينا نقلا متواترا بلا شبهة. قرآن هغه کتاب دی چې د الله تر طرف نه نازل شوی دی. المنزل علی الرسول پر رسول باندې را نازل شوی دی. رسول په دغه قید کې ذکر کړل دا د سلورمی درجه کتاب نور الانوار ذکر کړي. دا تعریف ډیر جامع تعریف دی. وجه دا ده و انسان المبعوث الى الخلق لتبلیغ الاحکام الشرعیه ومعه کتاب. رسول هغه چاته وي چې خلکو تراغلی او د شریعت د احکام تبلیغ ورته کوي او د هغه سره کتاب ورسره یو نوې شریعت هغه راوړي. رسول هغه چاته وي. نو رسول باندې به نازل شوی. زمونږ نبی چې دی محمد ام رسول دی ام نبی دی، بلکې هر رسول چې دی هر یو رسول نبی. البته هر نبی چې دی هغه رسول نه، لکه محمد مصطفی رسول دی نو نبیم دی. خو لوط علیه السلام نبی دی رسول نه دی. نو هر رسول نبی او هر نبی رسول نه. قرآن با هو الكتاب المنزل على الرسول چې نازل شوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. المکتوب فی المصاحف او په مصحفونو کې لیکل شوی دی، په پاڼو باندې لیکل شوی. المنقول عنه الینا نقلا متواترا، من ته د رسول الله نو د صحابه کرام نه را نقل شوی دی بلا شبهه، هیڅ شک شبهه پکې نشته. تواتر باندې راغلی. تواتر وی پر لپسې والی ته دا پکې د قرآن تعریف. اصطلاحي تعریف د قرآن د بار بار لوستلی شوی. او قرات هم دې ته وایي چې زبان او شونډې په هغې باندې وړقېږي وچلیږي، دغې ته وایي قرات. دا د قرات تعریف شو ما ذکر کوم. نو کله به چې نبی علیه السلام قرات کا، اوس د دې قرات دپاره درجې دي. تاسو د قرآن قرات کوئ په کومه درجه کې به کوئ، څنګه به کوئ. د قرآن په منځ کې امام صاحب ته حکم دا دی چې هغه دومره په تیزه باندې قرات به نه کوي چې ټول کلی محلې اوري. څومره مقتدیانی په دومره اواز کې به د قرات کې ذخیرة الجنان فی فهم القرآن حضرت شیخ سرفراز خان صفدر نور الله مرقده ذکر کړلی. او مکروه دی د تمامو فقهاو په نسبت باندې د هغه سړي تلاوت چې هغه په اوچت اواز باندې تلاوت کوي د دپاره چې خلک یې واوري. یو خو ریا راځي، دویم طرف ته دومره تیز تلاوت اجازت په شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم کې میلاو نه دی. الله جل جلاله نبی علیه السلام ته فرمایي ما आवाज ډیر کینوا په تلاوت کې میډي روچته وا
په درمیاني حالت کې تلاوت کوه. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین. لا يحب المعتدین په باره کې صحابه په تفسیر کې فرمایي چې کله انسان دعا کوي او دعا په دې کې به د حد نه تجاوز نه کوي. حد نه تجاوز دا دی چې اواز ډیر زیات وګت کړي. د دې هیڅ هرګز په قرآن حدیث کې اجازت نشته. یو روایت چې په ترمذی شریف کې را نقل شوی دی، نبی علیہ السلام د شپې روان دي، تهجد ابوبکر هم کوي، عمر هم. ابوبکر په قلاره تلاوت کوي، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ आवाज اوچتای. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ आवाज اوچتای. نبی علیہ السلام تسار تپوسو کو نو د ابوبکر خپل اجتهاد او د عمر رضی الله تعالی عنہ خپل اجتهاد. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل د الله رسول زړه الله سره مناجات خبرې کوم نو پټي پټي ورسکو. عمر ویل یا رسول الله ز خلق راي خو ځکه ابوبکر جمال والا دی، عمر جلال والا دی. نبی علیہ السلام ابوبکر ته ویل ته بلک خپل आवाज اوچت کا او عمر ته ویل ته خپل आवाज کاته کا. یعنی درمیان کې به تلاوت هم کوي، قرات چې کوي په درمیان انداز کې به کوي. نو بعضی خلک تیز وي زما عادت دی یا مونږ تیز وي د مرګري نه غلطي خواته د دې اجازه شریعت کې نشته، منه تراغل دا کارونه جایز نه دي او قرات به په درمیانه आवाज سره کولای شي. ابي سعيد الخدري وایي چې رسول الله وکړه قرات کاونو اول به سویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا به نبی علیہ السلام ویل. وزلته وظیفم ده د زنانو د وظیفو سره ډیره مینه او شوق په صراط مستقیم کورس کې ورته دا پیش کول لازم دي. کم سړی چې د ماخوستنه اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یو طریقه دا د تعوذ کنه. یو تعوذ دا دی اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم چې دا وې درېزل ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. درې کرته دا وې آیاتونه سورۃ انشراح او درېزل اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وې او یا زر ملائکه ول د استغفار دعاګانې غواړي، مغفرت ول غواړي او چې ساری وې د ماخامه پوری. ډیر آسان کار دی، هر سړی کولی شي. قرآنی آیات هم پیش شو. نمبر 2 حدیث مبارک باندې سباز ذکر وشو. دغه شانتي زنانو د پاره لازمی خبره پدې کې دای چې کله کار شروع کینو چې اعوذ بالله وای، لوخینځ اعوذ بالله وای، کټ سمې اعوذ بالله وای، پورته سکارم کینو اعوذ بالله وای او تسمیه را روانه ده بسم الله. نو پاغي کې بیا ذکر کوم. وجود نمبر 3 عقیده زده کول لازمی دي. مخکې ما اهمیت بیان کړل. کستا عقیده ټیک نه او ته د ازمکه او اسمان د اعمالو نه ډک کې صدقې، زکاتونه، حجونه، روجي، منځونه، نفلونه، تهجد، عبادتونه، قراتونه کې خو چې ستا عقیده ټیک نه دا یو عمل دی الله ته قبول نه دی. نو عقیده په ذهن کې اچیل او په دې عمل کول نور ته خود لازم ذمہواری ده. عقیده زمونږ دا د اهل سنت والجماعت چې یو شیزم بذات خود خپل باندې یو شیزم وجود کې نه راغله بلکې د دې سوق جوړون کې شته. دا شیزونه د دنیا ته چې ته ګوري دومره لوی دنیا ده په خپل نه پیدا شوی بلکې دا په جوړېدو کې د چا محتاج ده. لہذا په دې باندې ایمان راوړل لازم دي. عقیده اصل کې وای ایمان ته د عقیدې دویم نوم ایمان دی. دا ایمان ضروری دی چې د کائنات په خپل باندې په وجود کې نه دی راغلی بلکې د دې سوق طاقت رسته موجود دی چې دا اشیاء پیدا کړل دي او هغه طاقت الله جل جلاله دی. بس دا زمونږ عقیده ده. د تمام کائنات چې په نظر راځي د دې رستو یو طاقت دی چې پیدا کړی دی او هغه طاقت چې دی هغه الله جل جلاله دی چې دا هر څه پیدا کړل دي. دا زمونږ عقیده ده. نو عقیده را شو چې تمام کائنات ته عطا او بقا الله جل جلاله ورکړل. څلورم مسئله یاد کړئ. من لفظ نجس استعمالو بعضی خلک دا په کنځلي تورم استعمالي نجسه. دا نجس څه ته وایي؟ د دې نجس اقسام څه دي؟ د دې نجس احکام بیا څه دي؟ یو قسم او په هغه قسم باندې د فاس بیا لګیږي حکم. لکه مونږ وایو یو سړی په مونږ کې خبرې وکړي
په دې باندې مولوي صاحب څه حکم دی؟ دا سړی به بیرته مونځ کوي که به نه کوي؟ نو حکم جدا شی دی، مسئله جدا دی. په هر شیز باندې اسلام یو حکم لګی، دا نه شي کېدی چې په هغې حکم نه وي. بعضې غلط فهمه او ناپوهه مولیان هغه یو خبره کوي، دا مسله پرېږدئ، دې باندې مه چېړئ، د دې دومره اهمیت نشته. ته تپوس وکړه د دې مسئلې حکم څه دی؟ حکم یې د سنت، خو سنت د نبي علیه السلام هغې طریقې ته وایي چې رسول الله په هغې باندې تسلسل همیشوالی کړی، هغه نه بعد صحابه کرامو په هغې باندې همیشوالی کړی، د امت دپاره هغه عمل کړی شوی. چې یو کار د رسول الله دی نو د هغې به اهمیت نه وي، ته پې حکم لګوه که نه. نو راځو دا نجس نجاست دا وایي ناپاکۍ ته ګندګۍ ته نجاست وایي، ناپاکۍ ګندګۍ ته نجاست وایي. د دې نجاست دوه قسمونه دي. دا اصل کې نجس لفظ دی، نجس نه دی. بعضې خلک نجاست وایي، دا نجاست دی او نجس لفظ دی. قرآن ذکر کړل انما المشرکون نجس، بېشکه مشرکان نجس. نجس لفظ 10 سپاره کې الله کریم ذکر کړل. نو نجس لفظ دا د خارایو په شانتي ژبه ویلو، ته د دې قابل نه، ته دا مکرۍ ژبه ویلو. آدابو کې ذکر کول د دې ټولې اهمیت نشته. عربي ژبه، بانډایي ژبه دا بهترینه ژبه ده، نجس ورته ویلی شي. دغه نجس دوه قسمونه دي، نجاست حقیقیه، دویم نجاست حکمیه. نجاست حقیقیه څه ته وایي؟ هغه نجاست چې په نظر باندې راځي، چې په نظر راځي ښکاري، هغې ته نجاست حقیقي وایي. لکه شراب، دغه شانتي د انسان ډک میتیازي، وړي میتیازي، دا حقیقیه نجس دی چې په نظر باندې راځي. نمبر 2 نجاست حکمیه، هغه نجاست ته وایي چې په نظر نه راځي. لکه بې وضو یو سړی بې اودسه دی، نو موږ ته اوس په نظر نه راځي، دې ته حکمي نجاست وایي. او حقیقي نجاست چې په نظر باندې راځي، کوه کوه ښه له چینګه چینګه کوه، ډېر قابل شي. د نجاست حقیقیه قسمونه دي. بیا نجاست حقیقیه څه ته وایي چې په نظر باندې راځي. لکه موږ ویل شراب د انسان متیازي. نو د دغې نجاست حقیقت دوه قسمونه دي، نجاست غلیظه، نجاست خفیفه. غلیظه هغه نجاست ته وایي چې د هغې په ناپاکېدو باندې دلیل قطعي موجودي. او دلیل قطعي داسې وپېژنئ چې داسې دلیل موجود دی چې دویم دلیل د هغې سره ټکراو نه وخي، بلکې که بل دلیل امینو د دې دلیل سره د دغه نجاست په نجاستوب باندې متفقي. وایي چې د دې وجې نه د دې ناپاکي سختۍ او د دې لږ شانتې مقدار چې دی هغه معافي. لکه مثال یې تاسو داسې والی، د انسان متیازي دي، مني ده، مرغۍ، مرغابي، دغه شیزونه حکم په نجاست غلیظه باندې څه دی؟ نجاست غلیظه چې په جامو باندې یا په بدن باندې ولګي نو کتی به شي. که نجاست غلیظه که چېرته دا نری او بیدونکی لکه امتیازي یا وینه او د 1 درهم یعنی د لاس د ورغوي د گهرایي چې تاسو 2.75 سنټي میټر د دې میټر قطر د دې دایرې مقدار برابر یا د دې نه په کمه حصه باندې نو معاف دی. د درهم نه کمی نو دا بیا معاف دی. که دغه ونه انځي او چېرته مونځ وکړي نو مونځ یې ادا کېږي، لیکن د قصد د دې سره مونځ کول دا ګناه ده، مکروه دی، ښه کار نه دی چې د قصد داسې کار وکړي، مکروه تحریمي دی. د دې مونځ به دوباره اعاده کړي. او که چېرته دته معلوم نه یو مقدار یې کمي او دی د قصد ته مونځ ونه کړي بلکې مجبوران مونځ کوي، وسوبه نشته، نو بیا د ده مونځ کېږي. ښه که د درهم د مقدار نه زیاته حصه باندې ولګي نو معاف یا نه دی. بره د درهم یا د درهم نه کمي نو بیا معاف دی، خو که د درهم نه زیات نو بیا معاف نه دی، انزل لازم دی. د انزلو نه بغیر مونځ د سره کېږي. نو دویم نجاست غلیظه که چېرته د
داغي و شکلی صورتی لکه ډک بول چې ورته مونږ وایو نو د وزن اعتبار به کولی شي د دې د خورېدو اعتبار به بیا نه وي که مقدار د 4.5 ماشه یعنی 4.35 ګرام یا د دې نه کم وزن نو معاب دی او که د دې نه زیات نو بیا انزل ضروري دي د دې نه زیات نو بیا انزل ضروری دي اسی مصیبت دویمه خبره موږ د نجاست خفیفه ذکر کړه چې په نظر باندې ناراضي داسې نجاست چې د هغې متعلق په دلایلو کې تعارضي لږ شان ټکراوي بعضې دلایلو نه ثابتېږي چې ناپاک دی او د بعضې نه د دې پاکېدل ثابتېږي نجاست غلیظه په مقابله کې دا کم او سپکی د دې زیات مقدار چې دی هغه معاف دی حالانکه په نجاست غلیظه کې زیات مقدار معاف نه لکه دا هغه زناورو امتیازي چې کم حلال دي حکم په دې باندې سره چې کم زناور داغه زناور امتیازي چې کم حلال دي د احنابو په نسبت باندې بیا هم د یاد ساتئ چې مثال په تور د غوا غوښه حلاله ده لیکن امتیازي بیا هم ناپاکي دي نو که چېرته د غوا دا امتیازي په جامع یا بدن باندې د 4 حصې برابر یا د دې نه زیات ولګي نو معاف بیا نه دي 4 حصې برابر یا د دې نه زیات ولګي لکه یو لستون دی دا په 4 حصو کې تاسو تقسیم کو په یوه حصه باندې لګېدل دي 4مه حصه چې کومه ده یا د دې نه په زیاته باندې دا به معاف نه وي او که د دې نه په کمه باندې نو بیا به معاف وي مثال طور داسې معالی یو ګوته دا په 4 حصو کې تقسیم شوه نو د ګوتې په ګوته باندې لګېدل د دې 4مه حصه په مټ باندې لګېدل 4مه حصه دغه شان په کپړو باندې لګېدل جامو باندې نو چې په کومه حصه مو ولګي نو د هغې 4مه حصه به مو راځي لکه جب لستونه دامن کلی وغیره سب الگ الگ شمار ہوگا نجاست حقیقیه چې دی د هغې د لرې کولو طریقې مختلف اشیاو باندې انزل مختلفې طریقې دي لکه اولنۍ د آیات ساتئ داسې نجاست چې جسم باندې چې د هغې جسم په نظر راځي نو پاکي حاصلول د دغه نجاست دا جسم ختمول چې دی دا لازمي دي لکه د چرګو دا مرداري د انسان په پیزار د انسان په زګین باندې ولګېده او په نظر راځي د دې ختمول وس لازمي دي نو که چېرته په یو مرتبه باندې دا نجاست د جسم نه ختم شي نو دا شیز به پاک حسابولی شي او که جسم ختم نشي مثال طور یینه لګېدل په جامو باندې تا یو ځل وینځله ختمه نه شوه نو د هغې بار بار انزل ضروري دي که زیات د 3 ځلو نه زیات ولې نه وي که بیا هم نه ځي نو لږ لږ هغه اثرات پاتې بیا په دې باندې کراهیت نشته دغه داغ چې دی باقي پاتې شي نو بیا دا جامې چې دي دا پاکي حسابېږي داغ دی باقي پاتې شي البته نور پاکول لازمي دي او چې د کم نجاست د انسان په جسم یو مرداري لګېدل او په نظر باندې نه راځي نو 3 ځل به دغه انځئ هر ځل به نوي اوبه استعمالوئ هر ځل به یې نچوړوئ او دا اوبه به ترې وباسئ او 3م ځل به یې ښه په ښې طریقې سره نچوړ کړئ چې د کم نظر کمه پلیتي په انسان لګېدل او په نظر نه راځي په نظر نه راتلو والا نجاست نه پاکي حاصلولو کې 3 ځل اوبه هر ځل هغه نچوړول دا ضروري دي چې کله اوبه جاری نه او که جاری اوبه مثال جامه تاسو په نهر کې واچیله او خوړ کې مو واچیله یا په یو نالۍ کې مو واچیله
او دومره اوبه پې اوبه دی چې زړه اطمینان وکړو، نو بیا د دغې نچوړولو ته ضرورت نشته. دغه جامه به پاکه حسابېږي. چې په کم شیز باندې نجاست ولګي نو هغه شیز ته به وکتې چې که داسې چې نجاست یې جذب کړی، نو که نجاست جذب کوي نو نچوړول د دې بیا نه دي په کار. مثلا چټایي ده، دری ده، ټاټ دی، قالین دی، که نظر باندې دا نجاست راځي نو د دې نجاست په قالین باندې مثال ینه ده، د دې ینې دا جسم به د دې قالین نه ختم کوي. او که چېرته په دې قالین داسې نجاست لګېدلی چې په نظر نه راځي نو 3 ځل به وینځئ. یو ځل به وینځئ، وقفه به پکې وکئ او دومره وقفه به وکئ چې د دې نه کمې دارې کېږي لاندې چې دغه دارې ودرېږي، نو 3 ځل انځلو سره به دغه بیا پاک شي. نمبر 4، بعضې داسې شیزونه چې هغه نجاست جذب کوي نه، لکه عین، چړه شوه، چاکو شو، کاڼی شو، د کاڼي نه چې کم لوښی جوړي دا تې مراد دی. که نجاست ورته ولګي نو هغې دپاره یو څو تفصیلونه دي. که دا نجاست نری او وچي، د نری د وچېدو نه بعد په نظر نه راځي، لکه واړه بول، وړې میتیازې، یا دغه شان زیورات، نور لوښي، نو د پاکولو طریقې بیا دا ده چې 3 ځل به وینځئ او دومره وقفه به کوئ چې د دې نه کمې قطرې لاندې لویږي چې هغه بندېږي. بیا چې کله دا قطرې لاندې لویدو ته بند ختمې شوي، 2م ځل به وینځئ. چې 2م ځل قطرې ترې روانې وي یا دارې ترې کېدې، دا دارې ختمې شوي، 3م ځل به بیا وینځئ، دا پاک شو. او که داسې نجاست چې وزني تاسو یې وینځئ او په نظر راځي، لکه ډک بول، ینه شوه او هغه شیزونه چې کم ملایم نه، یعنی عین، چوری، چاقو، نو دا په جامې او ټیشو پیپر وغیره سره وسولوئ. دغه شان په شګې سره به وسولولی شي، نو په دې سره به د دې پاکي راشي. که چېرته نجاست هغه چې په نظر راځي، د وچېدو نه بعد په نظر راځي او ملایم اشیا نه وي، نقش و نگار په هغې لګېدلی، لکه سره زر، سپین زر، زیورات، هغه شیزونه چې نقشه ورکړی شوي، بیلدار، لوښې وغیره، نو صرف په اوبو سره انځل لازمي دی. صرف په اوبو سره انځل لازمي دی. او د نجاست سره متعلق احکام چې دي هغه زمونږ په درس کتاب الفقه کې انشاءالله العزیز مونږ به ذکر کوو. 5م نمبر د وده کېدو دعا. اول نمبر یې پکې راغستې ده، د وده کېدو دعا د زده کول مسلمان له لازم دي. بخاری شریف جلد 2 صفحه نمبر 934، کتاب الدعوات، باب وضع الید تحت الخد الیمنى. د وده کېدو دعا د اللهم بسمک اموت و احیای الله، ستا نوم عالم، اموت وده کېږم و احیا او سهار به راپاڅم. دا معنی النوم الموت اخت النوم، موت مرگ او وده کېدل رور او خور دي. نو دی وجه نه د دې الفاظ اطلاق په عربی کې په یو بل باندې کیږي. رسول الله اللهم الله بسمک، ستا په نوم باندې وده کېږم، اموت وده کېږم، واحیا او راپاڅم. دا دعا چې ده دا د وده کېدو ده. دا اولنی سبق د صراط مستقیم